و اسمانونه ولیدل او په اسمانو کې چې کوم کائنات دي الله تعالی هغه باندې ولیدل. الله تعالی جنت او جهنم باندې ولیدي. الله تعالی والسدر منتهى ته محمد رسول الله ورسوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سے کله د نبوت لس کاله تیر شو. په دې لسو کلو کې پر محمد رسول الله باندې یو عجیبه امتحانونه تیر شو. په د باندې خپل قریبانو، د قبیلې مشرانو، د ملک مشرانو، حتی د طائف ماشومانو لا هم په د باندې ډبرې غورځولې. لس کاله پر د باندې امتحانونه تیر شو. نن الله تعالی د هغو لسو کلو امتحانو بدله ورکوي. ګوره نبی دی، الله تعالی د زندگی لس کاله په نبوت کې تیر کړل، پر 40 کاله نبوت ورکول شو، بیا تر 500 کلو دی په امتحانو کې دی. او دومره سخت امتحانونه چې د هغو سوچ فکر هم موږ تاسو نشو کولی. لیکن تر لسو کلو وروسته اوس الله تعالی ودته د هغو لسو کلو ثمره ورکوي. هغه ثمره څنګه ده او د هغه سفر واقعه څنګه ده؟ الله تعالی له جنت څخه جبرائیل علیه السلام راکښته کوي او داسې له جبرائیل سره خپل ملائکه مرګري دي. محمد رسول الله په دې وخت کې د ام هانی په کور کې دی. د شپې وخت دی، محمد رسول الله د ام هانی په کور کې آرام کوي. جبرائیل علیه السلام او خپل ملکو سره کله رالی د ام هانی و کوټې ته ودرېدی. د هغې کوټې چې کوم چت دی هغه دوه حصې شو. جبرائیل علیه السلام و محمد رسول الله راپورته. محمد رسول الله له دې ځای څخه را روان کو حرم ته راوست. چې کله حرم ته راورسېدل، جبرائیل دی او ملک ورسره دی. محمد رسول الله په حرم شریف کې یو څه آرام، تر یو څه آرام ورسته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بیرته جبرائیل غږ کوي. جبرائیل او میکائیل ورسره دی او داسې عظیمي فرشتې چې له جنت څخه راغلي دي، هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راپورته. دا د نبوت لس کاله تیر شوي دي، 3 کاله پاته دي. له دې وروسته به محمد رسول الله و مدینې منورې ته هجرت کوي. محمد رسول الله له دې ځای څخه روان کو له حرمه څخه د ابي زمزم چې کومه ساده و هغې ساعت یې ورسوي. جبرائیل علیه السلام او میکائیل دواړه دي او نورې ملکې ورسره دي. محمد رسول الله په هغه ځای کې پرېیستی او د ده سینه مبارکه یې ورپرې کړل. دغه واقعه موږ تاسو 3 وارې مخکې هم ذکر کړې ده. د محمد رسول الله په زندگی کې 2 وارې داسې راغلي دي. یو وارې خو د ماشومتوب په حالات کې و چې د محمد رسول الله عمر 3-4 کاله و. نو د محمد رسول الله سینه یې ورپرې کړله. د محمد رسول الله زړه یې راوکشي او هغه زړه مبارک په د زمزم په اوبو باندې ورصفا کړو. دا کار د چیشته پاره کوي؟ دا په دې خاطر باندې اوس د محمد رسول الله سفر چیرې روان دی؟ له الله تعالی سره ملاقات کیږي، وسدري منتها ته خیږي، تر 7 اسمانو پورته کیږي، جنت او جهنم باندې ویني. نو د دې لپاره الله تعالی په دې کې استعداد پیدا کوي. هغه د استعداد کم مقام دی. نو جبرائیل علیه السلام او داسې میکائیل علیه السلام د محمد رسول الله سینه سرې کړله. هغه زړه یې راوکشی د ابي زمزم په اوبو باندې صفا کړو. جبرائیل او میکائیل بیرته د محمد رسول الله سینه ور وګنډله. چې کله یې سینه ور وګنډله، په دې وخت کې یو براق راځي. په روایاتو کې راځي داسې تر آس کوچنی دی او تر خره بیا غټ دی، لکه کچر دا رقم ته دی. دغه براق چې کله رالی د محمد رسول الله و مخ ته ودرېدی. په یو روایت کې خو داسې راځي چې محمد رسول الله پر دې براق باندې کښېنستی او شاته جبرائیل علیه السلام ورسره کښېنستی. د دې براق به څنګه سفر و؟ په روایاتو کې راځي چې دغه براق دومره تیز رفتاره سفر کوي چې د یو قدم او د بل قدم په مابینځ کې به دومره فاصله وه چې د انسان سترګې څومره نظر کوي، یو قدم به دومره غټ اخیستی. محمد رسول الله او جبرائیل سره ملګري دي، پر لاره باندې روان دي. یو داسې علاقه راځي چې هغه علاقه ډېره زرغونه ده.
په هغه علاقه کې ډېرې درختې د خورما او شنې دي. محمد رسول الله باندې ژغ کوي، جبرائیل ورته وایي چې پر دې ځای باندې کښته سه او دلته لمونځ وکړه. محمد رسول الله پر هغه ځای باندې لمونځ وکړو. چې کله یې لمونځ وکړو تر لمانځه وروسته جبرائیل علیه السلام ورته وایي چې ای د الله رسوله دغه ځای در معلوم شو چې دا کم ځای دی؟ د الله رسول ورته وایي چې دا ځای نه دی را معلوم. جبرائیل علیه السلام ورته فرمایي چې دغه مدینه منوره ده، دا هغه ځای دی چې دې ځای ته به بیا هجرت کوې، ستا آینده 10 کاله به په دې وخت په دغه ځای کې بیا تېرېږي. بېرته پر براق باندې سپاره سو، بیا په سفر باندې روان دي.